लेकर आया हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। वीडियो को स्किप ना कीजिए, एंड तक देखिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ड्राइवर दे دا कैलेंडर दे दुई ځان سره چرسوړي وروړي د درېمه پیره دا گیر شو مالکه پیره پسو کې وی په 1000 روپے ته کله دنه مونږ تاسو په شروع کو نه دی ډرایور وی چې بس ان دي سیوا نستل کو مونږ سره په گاډي کې مال دي کریکشن واخ سر جی بس نه پوره کیږي سر جی څنګه نه پوره کیږي زویا سر جی زما صرف 12000 د کور کرای د سر جی بیبي ته سر جی بس پته ولګي د سر جی بس غرق شو بچي پکې نیوینه لکونه اوس عزت پکې نینو سپه تسبیح پلاس کړې زبدر کړو وظیفو ستومانا شوم از بدر کړو وظیفو. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه در رب ذوالجلال چې ډېر بخون کې او مهربان دی. لا تعداد ګاډي په دې روډونو زی او سورلې پکې ناشتي د ډرایور ډېر ګران کاری اما ته اندازه راځه چې موږ سار پاسو نو زما خام کور تر سم ز ټول ورځ ډرایوینګ هم کوم بیا ریکارډینګ هم کوم. طارق صاحب چې دی نو هغه جیب چلولو کې لږ شانتې کنجوس دی نو جیب زما په غاړي نو زه ته ملکه کله کله دی جی تتم کې نه خدا ګران کار دی قدرمنو زه ټول چې ډرایوینګ وکم بیا ریکارډینګ وکم په سړی کې سپاتی نه قدرمنو خوړو پدې باندې لګ اطمینان مومي چې زموږ ډېرې دعاګانې راغونډې کړو جوړې مو د دعا ډکه کور ته واپس وروړه. قدرمنو دا خلک چې کوم تاسو تخکاري دا ډرایور دی او دا کلندر دی دوی ځان سره چرسوړي وروړي د درېمه پیره دا گیر شو. قدرمنو څه خبره کومه د حلالې پیسې دي دی به دعا بېشکه دی به هم دعا ګټي چې سورلې ځای ته ورسي په سټافي کوس کې کاکا مور ترور کوزۍ په قلار دې هم دعا ګټي ورسره دوه پیسې د حلالې هم ګټي. صاحب دا شاته چې کوم ګاډی دی دا خو ګیر په 400 کې گیر شو نو چې کوم نیک دله ګاډی ورکړی دی دا ګاډی هم لاړه تعالی شو. دا رزق چې دی دا ډېر پاک دی. ګوره د موږ نه روټۍ وغورځي که نه هلک एकदम روچته کې خولیم کې ټیک ده دا ولې دا رزق پاک دی د دې به ډېر خیال ساتئ. دا ګاډی چې چلیږي په دې سړی هغه مغه پاک رزق ګټي کوم دپاره چې موږ تاسو حلاله منډه ترړه کو. قدرمنو د حلال رزق په دغه تکل کې د زخرو کاروبار شروع کو د په لسم کې سبق وي او ماشوم دی جوسې ته مو ګوره عمر کم عمر دی د استاد دی. قدرمنو دوی گیر شو او چا گیر کړل همیش پشان ریاض صاحب چې تاسو ته راښکاره شي زما په خیال دوی اوس په هغه ځای کې ولاړ دي چې د دې مخ ته دې سیاره او د دې ورده د هېڅ تعارف محتاج نه دي. زه به وایم چې داسې بلس ګاډي روزانه تېرېږي شل به تېرېږي کم از کم دا یو خو ګیر شو که نه دا یو چې هم گیر شو زه هم توره ده او کریډټ ورکو اکسایز پولیس سټیشن د مردان د غازیانو ته. ریاض خان ما چې دوه درې خبرې ځکه وکړې چې دا خبر لږ خورې شي لرې لرې لاړه شي چې رزق څومره پاک دی او په رزق کې چې سړی بیا سمګلینګ شروع کړي نو بیا سړی لږ خفم شي. دا راته وایي چې ګیر خوشو خو لږ رڼا پې واچې پچت کې دار څه پراتو. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ډېر شکرګزار یم ستاسو چې تاسو بیا رالی زموږ دې تاړې ته او د عوام ته زموږ د منډې تړې خلکو ته ښکاره شي. اکثر چې موږ خلک ګورو داسې وردی والی نو زموږ وروڼه چې هغوی داسې ګیلې کوي خاص کر د وردی والا نه ځکه چې د هغوی توقعات ډېر زیات دي. موږ چې خپل کوشش کوو چې د عوام په توقعاتو پوره دغه شي نو د دې متعلق دا خبره راځي چې دا زه داود خان موږ په ډیوټۍ مانیو او موږ ولاړو دا گاډی موږ چې شکی تیر شو نو موږ هر چاته د شک په نظر ګورو دا زموږ د دې سیټ او د دغه دی یو تقاضم ده او کوشش کوو چې یاره څه زموږ داسې دغه نشي چې دا زار مخکې خواره نشي نو ده موږ اشاره ورکړه او دی موږ د دې ولي انټرچینج سره خوا کې ودرو ته کله دنه موږ تاسو په شروع کو نو د ډرایور وی
چې بس ځان دې سیوا نه ستړی کوو موږ سره په ګاډي کې مال دی بیا موږ دی ولي انټرچینج سره کوس که سایډ ته د مین موټروی نه او د ده په نشاندهي باندې چې موږ وکتل نو په چت کې هغه چې کوم دی هغه څادر لګېدلی کوم کارپېټ لګېدلی بره طرف ته په هغې نټونه نو هغه هم لږ مشکوک و د موږ ته خپله ووي چې یاره دې کې ما سره چرس دي هغه چې موږ کولاو کړل 9 پیکټه چرس او هغه موږ د دوی په نشاندهي باندې برآمد کړل. څونه کیلوګرام وي؟ دا 10,800 ګرام دي، 1200 یو پیکټي نو دا 10,800 ګرام چې دي دا چرس دي. مخکې بیا دا بله لږ چې ده په دې تړ سیټ باندې رستو ناسو مې وړوکې و د وی کاکا به زه خو سورلی یم خو کله چې مونږ دې واورېده او دا بله لکم چې پوه شو نو دی چې کومه ړومبۍ هغه عربۍ نو دی کوشش وکړو مونږ ورته چېرې دغه کوشش به ستاسو ناکامئ نو د هغې نه پس بیا ده مونږ ته دا خبره وکړه چې دا بل لکم ما سره دی. نور سورلی وي نه صرف دی 2 کسانو جي دی 2 کسانو دی راوتي و او په دغه ما روانو دا بیا تفصیلات چې بیانول نو هغه سرسري دغه کې وي چې دا 3مه پیره ده او مخصوص چې کوم کس ته هغې مونږ ته دغه نشاندهي شو انشاءالله ډېر زر به د هغه ګرفتاري وشي او دغه چرس ته برآمد شول. مخکې به دی تاسو ته خپله کیسه په خپله وکړي. ډېره مهرباني ریاض صاحب. نورې کامیابۍ دې هم ستاسو لمن له الله پاک راوړي. قدرمنو وړه غونډه کې دماغ خلو حسب دستور اوس اکثر زه خبره پکې لږه زیاتې کوم وي تاسو پکې د اشتهارات چلوي صاحب دا یو اشتهار نیم زموږ په دې پروګرام کې ځکه چلیږي چې زموږ د کار بلکې څومره چې غټې چینلې دي اخبارات دي نو په دې کې دا ټول په اشتهاراتو باندې چلیږي. موږ ډېر اشتهارات په دې پروګرام کې نه اچو بلکې یو دانه نیمه پکې ځکه وي چې کم از کم زموږ هم دا سیستم روان وي چې موږ په چا بوج نشو موږ د چا نه خدای مکه تقاضا ونه کړو نو ډیره بخښنې سره دا لږ پکې اشتهار راځي دا برداشت کوئ چې دا سیستم رواني. یو جهان مننه. دا اوس چې راتلم د اکسایز تاڼې مردان ته نو په لاره باندې د څوکنو سره ماله پولیس والا ډېره لړم لاس یې راله راکړه زه एकदम ودرېدم چې شیشه مې ښکته کړه نو هغه سړی په خندام شو انسپکټر اول یو خندل ما ته یو خبره ته کوم مې زما د عجیب مشکوک کاري سه نو ډېرو خاندل وینه مشکوک خو نه ښکاري خو موږ هسې خلکو له اشاره ورکو او بیا راته وایي که چېرې دا مشکوک ښکاري نو بیا به چل کو چې بدل یې کړو. قدرمنو د دې خبرې دا تمهید مې تاسو ته د انټرویو په سټارټ کې ځکه کېښوده چې داسې څیز چې سړی پې مشکوک ښکاري او شکمن ښکاري موږ وایو چې دغه څیز دې هم موږ سره څوک ونه تړي موږ کوشش کوو چې سپین پاتې شو باکرداره پاتې شو چې څوک راباندې نیوکې ونکړو. او دې ماشوم ته چې ګورم دا کم عمره دی د اوس لسم کوي د 3مه پیره ده چرس وړي ښه برابر وړي د ده سره ملګری دی نو استاد هم حلال رزق ګټي او دی هم قدرمنو د سره هم خبرې کوم خو هسې ده ته ویم چې دا ماشوم دی دی چې په دې ګرداب کې اوس رادن نه شو دا به چا رادن نه کړي دا به دی دا سوچ نه کړي چې دا یو ماشوم دی دته یو ډېر ښکلی مستقبل پروت دی دا چرس یې ورپغار کړه د 2 پیسو دپاره. یو خبره ده مخکې کوم بیا دله ورځم مالکه پیره په څو کې وي په 1000 روپۍ خپل مستقبل ته چې یو سړی تیلی لګي او په 1000 روپۍ اندازه کولی شي. څنګه جانانه خیم شکر دی سر جی وایه که نه 3مه پیره ده او جی نو دا په ټولو دا طریقه مو هر ځل بدلوي کوم په دغه چت کې نه هم دلته وي سر جی دا چل درته چې خو دې سیس ته څنګه راغلی سر جی دا یو کس و ما سره مې راشی او زه رشقه چلوم مخکې ما چلوله بیا مې پرېښوه هغه راته زیږم وښوله کار ما طریقه سره راته هغه وښوله جی او نو دا 3مه پیره ده او جی د یو پیرې څونه پیسې درکوي جی ماله خو 1000 روپۍ جی د هغه پیکټ په سر یو راکوي جی د یو پیکټ په سر او جی نو دې کې څونه پیکټ وي 9 وي جی نو 9000 روپۍ به درکوي او جی نو دا راته ووایه چې پلار دې شته نه جی هغه رکشه نه واخله سر جی بس نه پوره کېږي سر جی څنګه نه پوره کېږي زویه سر جی زما صرف 12000 د کور کرایي ده سر جی وای زویه وای سر جی تا ته به زه سوی یم کونډه مور مې په کور ده واړه واړه وروڼه مې دي بس یوازې سر یم سر جی بس منډې تړلې بس هر یو کار مې کړی لوبیا مې خرڅه کړې چاڼه مې خرڅه کړې ګنو جوس مې خرڅ کړی پردي کور کې مې جارو والې ګاډی مې پاک کړی دی هر یو کار مې کړی دی سر جی بس اوس ګناه مې نه ده کړې بس بل شانتي ګناه مې کړې ده بس سر جی چېرې سرسول بچې ګناه کې راځي سر جی دا ګناه نمبره بس سر جی دغه دی اوس ګیر شوې بیا سر جی بس اوس غلطي شوې ده دا تکلیف نه دی کونډې مور له زور نه دی سر جی ولې نه دی سر جی
سپین سر به تا پسې اوس په کچارو کې منډې وي دا تکلیف نه دي زویا ولې نه دی سر ارونه خویندې چې نارې به تېرې بیا ولې نه دی سر جي وایه زویا وایه سر جي زه به تا ته څه ویم بس مرګ ته تیار یم سر جي خودکشۍ ته تیار کړی یم سر جي دې غریبۍ هر یو کار مې وکړو سر جي بس دی سر جي نور نه پوره کېږي نو څه وکړو حلال رزق کې بچې کار دی سر جي نه پوره کېږي سر جي سر جي 3000 خو د ما سر جي صرف د یو ضرور سکول فیس دی سر جي بچې سرکاري کې داخل کړه کنه سر جي سرکاري کې مې داخل کړی او په غلط نظر ورته خلک ګوري سر جي ورکوټ یې دی ښایسته دی لکه دغه دی که نه نو ته چې سرکاري سکول نه دی خلک ورته په غلط په نظر ګوري سر جي نو تا پرایویټ کې داخل کړه او اوس چې بیبي ته پته ولګېده چې زوی خو لاړه چرسو کې نو بیا بیبي ته سر جي بس اوس پته ولګېده سر جي بس غرق شو بیبي سره د خبرې وکړې او چې بېګا مې یو پیره کړي دي اوس ارمان مې دی چې بیا څه ویل راته بیبي سر جي وایي بس غم مه کوه ویل غم څنګه مه کوم یوازې سر یم ته بس کیرونه به مې څه کوي بیا دې سیز کې رانه شي ښه سر جي بس همت ښه شی دی ښه نه برات او دا خو ګوره انسان دی او انسان سره امتحان او ازمایش دا تړلی دی مونږ خو مسلمانان یو سر جي هر یو شي کې مې اپلای کړی دی او بس نه کېږي سر جي په دې وطن کې بې انصافي خو ډېره میرټ نشته د هغې بالادستي نشته ډېرې خبرې دي صاحبه که زموږ خیر زکات دی هغه ځای ته نه رسي د خلکو بلها مجبورۍ دي چې څوک کمزوري شي نو خیر له لاړ شي او چې څوک نور کمزوري شي نو د مرګ سوداګر تی جوړ شي او قدرمنو داسې بیا د هر سړی د خپل وس مطابق مختلف ګردابونو کې غورځېږي الله تعالی دې زموږ ټولو حیا او پرده وساتي او دې څیز له بیا رانشي ښه زویه نه راځم بل سبق وایم مړه بچې سر جي بس الله دې راله څه غیبي ثواب وکړي سر جي نو ته به همت کې دا غیبي کیسه ختمه کړه الله ته غیبي هم څه ګرانه نه ده کن فیکون ذات خو ته به همت کې خامخا به کوم سر جي خامخا به کوم وایه کنه استاد جي جی وایه کنه جی وایم ګاډی خو دې وته انیک خو هم لیونې سپېلنې ناستې بالکل جی لیونې سپېلنې به ناستې بالکل دغه ګاډي خو بس ګیر شو تر څو چې ستاسو مقدمه رواني دا خو دغه دا به ځانه په 100 لک روپۍ 40-45 خو به دې قیمتي که نه بالکل جی او جی چې دونه پیسې نیک په یو ګاډي بند کړي او دې کې ته 400 کار کې جی بس مجبوري ده بس ستاسو مجبوري وه دغه کرې کور نه دي بس کور خرچې مرچې دي سر جي دا خو بلا خلک دې سره تړلي دي دا هر سړي ما د کرې په کورونو کې وخت تېر کړی ما دا کار شروع کړو نه چې په خپل لاس سلامت دا غټ دولت نه دی بالکل صحیح خبره ده سر جي تعالی پکې څونه پیسې درکوي سر جي مال 4000 پیکټ راکې دي چې زما د ګاډي خرچم پکې 1000 پکې نو دا نه پیکټ نو چارې 36,000 روپۍ جی نو زه دا شپږ ته زه د ګاډي خرچه شو نو 30,000 تا ته پاتې شوې دې کې د ګاډي په چت هم پکې راځي سر جي او نیک له پکې څه ورکې نیک له 3000 روپۍ پیره ورکوم سر جي هغه دې خبر کړی دی چې دې کې مونږ نه جي هغه ته پته نشته اوس ته پته ولګېده او جي پته تاڼې ته راخو نه راغلی نه جي نه دی راغلی رابطه یې ورسره شوه په ټلیفون باندې پرون سره رابطه شوې وه بیا سره رابطه نه ده کړې خو به دونه قهر چې په ټلیفون کې به نه په غوږ چک لګولي بالکل صحیح خبره ده سر جي بل بچ شته او جي 2 بچي مې دي بچي ستانه بغیر وخت تېرولی شي نه جي نشي تېرولی څه وایي ده تا بس بچو سمې خبرې یو پیره شوي دي کور والا سمې بیا هغوی سره نه دي شوي خبر شو شو او جي نو څه وایي بس جړلې سر جي ما ورته سبق مبق ویراله بس یعنې ختم را پسې وکړې بالکل صحیح خبره سر جي اړې بیماره ده سر جي بس مور دی مور مې بیماره ده مور مې شوګر دی اړې بیماره هم ده بلډ پریشر هم دی ښځه مې دړې بیماره ده او جي نو ستا دا نیول خو داسې وشي لکه هم دواړو ته هارټ اټیک بالکل سر جي بالکل ولې نه پکې باچا ستا خو خپل فلینکو ته خو چلاوه که نه 300 روپۍ ډېرې نه دي 200 روپۍ ډېرې نه دي سر جي بس نه تاسې کور کې ټم بم جوړو چې ته قرضدار شوی وي سر جي به دا په معمولي خبره سړی قرضداري شي به سر جي اوس خو ته ګیر شوې نو اوس حالات دي اوس په سر جي بس حالات په ډېر خراب دي بس چې کوم بچت تا کړی اوس په پتاڼو کچرو لګې نه جي بچت یې کم دی بچت یې دې کې چاته پاتې کېږي سر جي بس خدای سره به مې بس سوچ پکې چې بیبي باندې به څنګه دا شپه تېره شي سر جي بالکل بچیانو به څونه شپه تېره کړي چې بابا خو دا دوی مرض د کور ته نه راځي بالکل سر جي ما چې په زندګۍ کې شپه بار نه ده کړې بس خپلو بچو له زه ځان رسم که 1 بجې او که 2 بجې زه کور ته ځم
د حوالات د درنې او د یخنۍ د اوږدې شپې بالکل بچي خو به ته مخامخ ولاړو چپ شه سر جی بس مخامخ اوسې که چې پړه کې مې پراته دي بس سویل غواړي دا وخت خلک اوري سمګلینګ چرس وړل سر جی بس زما خلکو ته دغه دي چې بس دا شی د سره وکوي ډېر سپک او ډېر بې عزته کار دی سر جي بس الله دې زموږ سبب وکړي بس خدای دې د دې ځای نه ویستلی کړي دا فلین کوچ د رزق کډه ده او جی او د دې هغه شان خیال ساته لکه سړی چې د خولې نه چته نوړې ورځي کنه روچته کی یا چته روټې ونی اوچته کی دغه شان خیال ساته د دې غوځي خپل ذاتم لکه سړی چې خپل گاډي به پېښ وي ځان نه خو خیال ساتم سر جی چرس په خپل مسکی نه جی یو شیم شکر دې نه کوم تا وړي چرس چې په دوه پیرو کې ته کامیاب شوی ابر چا کول مو ته کوس شوی خبره بالکل سر جی یو ګلالي بس کړي کنه بالکل خو دې سړی د جماعت سړی خیزتدار سړی کله مخ ته راخاره شو خلک وې دا دی هغه دیم دا پولیس سټیشن ریاست دا اصلاحانی دي او ستاسو عقیده او سوچ هغه لمنګ ستاسو زبده وې مچ منګه زه ډېر خوشاله یم زه په کوم ټوک کې ستاسو دا تعریف وکم چې اکثر دلته ملزمان راشي بیا ستاسو دغه سره اتوار او خبرې اترې نو زم دا اصلاحانی دي نو بدلته کې دا ستا اصلاح شوی یو قسم دا اصلاح په دې باندې واست عمل وکړه اسی ته بیان نشي ښه نه جی بس الله پیسې چې مړه ما سوتان یو څه کنه نو کم از کم ګوره بچی دیدار خو پکې وشي کنه بالکل صحیح او لکونه یو څه بیبي پکې نیوینه لکونه غټه بچي پکې نیوینه لکونه یو څه عزت پکې نینو سپه سبا دا نور سره روخي چې د ماسختن کوزيږي او دا چې کله روخي جو بیا کوزيږي بلا اعلانونه شوي یو خري خبره کوم ریاست بیا دا خبرونه سر ترسي کله کله دا اعلان اورې کنه وی زوی د پلانکی واره په حق رسیدلې دي دغه کله کله لګزان تکي وی یوسف جان زوی د پلانکی واره په حق رسیدلې دي نن به شپږ بجې پوت مازو کې جنازه وي ما دا جنازه اعلان ځان د پاره کو تاسو کله کله دا کوي چې تاسو دنه چې کومه ایمان دې کنه چې څنګه په لګیدل د دنیاداري چې هغه ته ورزيږي الله دې تاسو اصلاح وکي بچي بیا سبق وایا ټیک شو زوی د سبق وایا د سیستم راځه او د رزق پاړه کې صرف رزق ګټه بالکل صحیح چې هر ماسوتن د بیبي دیدار وکي بالکل صحیح ډیره مهرباني ریاض صاحب تاسو د مرګور هم زه شکریا ادا کوم او تاسو د سفر د دغه شان د کامیابی جاری وي چې په دې کې صرف کړه چول نه دي بلکې یو ملزم نه د اصلاح او د لار خولي چې ستاد لار د تیارو دي او ته چې کله د ګردا بروزه نه خپل لار خپلکا چوپڑا خیگے وزلے گے دا سے نور پشان ډیره مهرباني سره नाजरीन उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट्स कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आने वाले इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त मिल सके। तो आइए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।